د پاکستان تحریک انصاف په منشور کې په بنیادي توګه دا شامل و چې موږ به په اولني دغه کې انتخابات کوو فرصت کې صحیح نو په دغه 2013 کې چې انتخابات رالل نو دوی په هغې کې هم 2 کاله پس انتخابات وکړل په 2015 کې صحیح او بیا د 2015 نه پس هغه انتخابات چې کله هغې خپل مدت 4 کاله پوره کړ نو په 4م کال هغې ته پیسې جاري نه شولې بیا د پاکستان تحریک انصاف انتخاباتو کولو کې د لیتولال نه کار اخیسته نه عمران خان صاحب پکې دلچسپي وه نه پکې چې کوم د پارټۍ دلچسپي بلکې هغوی نه غوښتل خو د هغه وخت الیکشن کمیشن ډېر زورور و هغه په دې باندې د انتخاباتو د تاریخ چې کوم هغه یې ورکړ نو په خیبر پښتونخوا کې په 2 مرحلو کې د بلدیاتي انتخاباتو انعقاد وشو یو په دسمبر 2021 کې بل په مارچ 2022 کې د دوه شو په دې دوه انتخاباتو کې د 100,000 نه زیات کونسلران رالل خو د دې نه مخکې پاکستان تحریک انصاف د دې بلدیاتي نظام وزر هم کټ کړلې دای چې کوم دی بیخي غیر فعال کړل او بلا سبیخ وکړل دي کې ډیسټریکټ ټایر ختم کوم چې د بلدیاتي انتخابات د ټولو نه مضبوطه حصہ یعنی ډیسټریکټ ناظم ډیسټریکټ چیرمن هغه ختم کړ هغه ټایر تحصیل راوسته او به ورپسې دا چلو کړ چې کوم د مقامي حکومتونو دا نظام او د اسسټنټ کمشنر یعنی او د ډیپټي کمشنر ماتحت کړ چې ستاسو اکچولی پرنسپل اکاونټینګ هغه چې کوم بس غلطه دا کیږي هغه ورپسې هغه به د لوکل ګورنمنت د ایډي ماتحت کړي یعنی یو تحصیل چیرمن د خپل تحصیل د ایډي د جواب هم نه دی او دغه رنګه د 100,000 نه زیات کونسلران په دې انتخاباتو کې په 2 مرحلو کې چې منتخب شوي وو هغوی تقریبا خپل 4 کاله داسې پوره کېدو کې یو 3 پوره کالونه د هغوی شوي دي په دغه 3 کالو پوره کېدو کې دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف دغه خپل پارټۍ خلاف د خپل پارټۍ د منشور خلاف د خپل مشر ویجو ته د عمران خان ویژن وي د هغې خلاف په دې کې عمران خان برابر په دې جرم کې شریک دی هغه هم نه غوښتل چې بلدیاتي انتخابات او نظام د دومره مؤثر وي او د هغې د وجې نه دغه نظام مکمله توګه یو غیر فعاله دی د لوکل ګورنمنت صرف دومره پورې دی که چېرته چا په کور لیکلي نو پلان کې کونسلر او یا چېرته چا په موټر یا موټر سایکل باندې لیکلي پلان کې چیرمین صاحب د دې نه علاوه اسم نشته دی او زیات نه زیات د دې نه چا نور هم شوقت نبضان په فیسبوک پیج جوړ کړی دی یو سی 400 چیرمین او یو سی بډابیره چیرمین او یو سی چې کوم دی کانکولا چیرمین دا شیز نه بزنی د دې نه وړاندې د اس حیثیت نه راغلی او په 4 کالو کې پاکستان تحریک انصاف مقامی حکومتونو نظام ته 1 روپۍ ترقیاتی فند جاری نه کړ 1 روپۍ ذکر ته 1 روپۍ ترقیاتی فند خپل لوکال ګورنمنت د نظام ته دوی جاری نه کړ او دا نظام په خپل دوی یو غیر فعال کړ از د حیرانتیا خبره ده چې دی وخت کې زمونږ په صوبه کې چې مونږ کله ګورو نو زمونږ د صوبې زیاتره خلک چې کوم دی ایون پر خټک ډیسټریکټ ناظم پاتې شوی او شهرام ترکۍ ډیسټریکټ ناظم پاتې شوی نور بلا خلک دلته کونسلرانو دا راغلي او هغه ټولو دوی پروا نه کړله هغه نظام یې بالکل کې نه وي هېڅ څه پاتې نه